د مدفن مرګره ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه له او د محشر مرګره بین ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه الله مونږ ټول د محشر مرګره آمین الله مونږه د محشر مرګره د دوالو جهان سردار ناس یو طرف ته ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بل طرف ته عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دواړه یې د لاس نه ولي دواړه لاس نیولې صحابه ورته ټول ګوري د دوالو جهان سردار ورته وایي هاکذا نبعث یوم القیامه مونږ ته ګورئ صحابه ورته کتل دسی دواړه نیولې وی هاکذا نبعث یوم القیامه او ورځ د محشر باندې ووینئ دا دواړه به سره دغه شان د قبر نه پاڅي څنګه چې اوس یو ځای یو ډېر بختور صحابه خبره مې څه پورې کوله چې دی دومره نږدې ملګری و د حضر د سفر د مدفن د محشر هغه یوه خبره کړې ده نو د هغه خبره خو به ډېره وزنداره ځکه د هغه خبره به د دواړو جهانو سردار د ټول ژوند خلاصه نه چې دی ورسره نږدې پاتې شو نو خبرې به یې د هغه نږدې اورېدلي حق ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وایي بیا به داسې نه وایي چې پولیس یې ویلي به مایي خو وینا به د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او چې بیا هم نه وایي درود شریف نه مه وایي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي الصلاة علی النبی امحق للذنوب من الماء البارد للنار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی زما خپل پنځه کاله براہ راست مفتی سے خدمت ته نو موږ د ځان نه څه نشو ویلی خو چې څنګه د دوی نه یې زده کړي هغه به وایو به هر صورت یو څو خبرې به زه وکړم بیا به انشاءالله مفتی صاحب دې تقریر کړي ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی الصلاة علی النبی امحق للذنوب من الماء البارد للنار وی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف ویل ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وایي دا هغه وینا ده الصلاة علی النبی امحق للذنوب من الماء البارد په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف ویل گناهونه دسی ورانی لکه په اور باندې چې اوبه دا د دواړو جهانو سردار نږدې ملګری وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې وایي چا کتاب لیکو او په کتاب کې دته مخې ته زما نوم راغی یا خط لیکئ یا کتاب لیکئ مخې ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زما نوم راغی او د زما د نوم سره ولیکل صلی الله علیه وسلم یوازې سواد نه ګورئ صلی الله علیه وسلم د دواړو جهانو سردار فرمایي وی رب العالمین یوه فرشته مقرر کړي او هغې فرشتې ته وایي چې د څو پورې د ده د قلم دا لیکل باقي دي هغې پورې د دې سړي دپاره د مغفرت دعاګانې وکړي څومره اهمه خبره ده نو شوق سره چې کلم د دواړو جهانو سردار نوم اورئ یا ذکر کوئ په ډکه خوله باندې وایئ صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو باندې ډېر حقونه دي او د دواړو جهانو سردار فرمایي قیامت کې به د ټولو خلقونه ما ته نږدې هغه کس چې د چا درود شریف سیوانه وکړي بله خبره به ځان سره یاد ساتو حدیث مبارک کې راځي درې څیزونه به د قیامت په ورځ د عرش د لاندې ولاړ دي مشره چې بیا درته پته وي کشره چې بیا درته پته وي چې ما ته دې علماو ویلی وی چې درې څیزونه به د عرش د لاندې ولاړ دي دا به د الله په دربار کې مقدمه درج کوي هسې نه چې هغې کې چېرته ګیر شو علماء وایي اول څیز د دواړو جهانو سردار فرمایي القرآن قرآن به د عرش د لاندې ولاړ
یا بستا دا پارت دلیل شی نو جنت تبلی بوزی یا بستا خلاف دلیل شی نو جہنم تبلی بوزی علماء وائی امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی دا بسم اللہ پر نقطو کی یو نقطہ لکلی دا یو نقطہ لکلی دا وی عیسیٰ علیہ السلام پلار باندی روانو و یو قبر تیر شو وحی ورکرال ویدتا عذاب سورو دے چکلا عیسیٰ علیہ السلام خپل حاجت پورا کو بیار آگے پا آگے قبر تیر شو نا آگے قبر تنیامتون شورو پا خوشالو کی واللہ ورکا وحی رو لے گو عیسیٰ علیہ السلام برکات منزو کو دعائی وغفتلا وی یا اللہ پا دی حکمت میں پوکا تلم عذاب قبر کے مبتلو چرا تلم منیامتون کے دے رب العالمین ورکوائی چی دے کلا وفات شو نو دد بی بی حاملہ وائی پگیڑے بچے ہو دیکھو گناہگارو دتا عذاب شورو چکل ہے کہ بچے ہو پیدا شو نبی بی تربیت کو نبی آگا بڑھ شو نبی بی نن دا وقت کتاب تکینو چلاو شا دا وقت کم عالم دے آگا تو آئی چتا تا دا اللہ کتاب شروع کی وینن دا بچے لارا نا استاذ ورطوی بسم اللہ الرحمن الرحیم چکل استاذ دووی نیومون دا بسم اللہ دا پختو ترجمہ کو پنوم دا اللہ چی عام محرمان دے و خاص محرمان دے نا فخاص پنوم دا اللہ چی نہایت محرمان دے او بار بار رحم کو ان کے دے نا عام محرمان نا چی نہایت محرمان دے او بار بار رحم کو ان کے دے ویچی استاذ دووی او ددلی بچی واپس دووی وی استحییتو عبدی من عبدی ویمان حیار للا کہ ان اعذبه بناری فی بطن الارض وولده یذکر اسمی علی وجه الارض مالا حیار للا کہ پس مکہ کی دند اپنار پروتے